السلام علیکم. زه طاهر مدخل خبرې کوم. او سید نجیب مځای والا سمو رابطه وشوه. زه اوس داسې په تول کې نه یم، د کومه کمره مو نیولې ده، زه هغې کې یم. تاسو ټولو کورمېوالو وروڼو ته مو ډېر ډېر سلامونه، خاص مسافرانو ته مو خپله مسافري کړې ده، نه لاس والا ډېر تکلیف دی وي. بس دغه یو داسې خبره دی لکه پستکي بسله دا ویډیو اوس د مو پستکی ځونه وبسلو ډېر آباده وي. خدای یادي منونې څوک و یادي منونې نه هندوانه خدای دغې بیماریو نه وساتي نو زما کې نو ډېر خبرې د کوی نه شم چې زه څه وایم. مولا حسین ماباد لره څوک مو ته چې وکړي که نه وکړي، چېرته مسافر وي، که هغه سني وي، که هغه هندو وي، که هغه هغې مو خپله مسافرۍ کړې دی، مولا عالي هغه لاندې وساته. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څومره مو غیرتمن وروڼه یو د مو سید نجیب حسین طرف نه تاسو ته ډېر ډېر سلام دی. قدرمن وروڼو، زه دغې ویډیو په ذریعې سجید حسین توري ته ډېر ډېر د زړه ګهرایو نه مبارکباد ورکوم. خدای د سجید حسین توري ته مزید ترقي کامیابي ورکړي. وروڼو، تاسو به دا ویډیو لیدلی وي. دغې ویډیو کې زه خپل غیرتمن کورمېوالو ته په خاص طور باندې زه سجید ایمینې ته یو پیغام ورکوم. پلیز تاسو ویډیو خامخا شیر کړئ، ماکه دا پیغام سجید حسین توري ته او ټولو غیرتمنو ته ورسیږي. وروڼو، تاسو به دا ویډیو لیدلی وي. دا د یوه داسې غیرتمن ویډیو وه. هغه ویډیو کې خپله تاسو ته وویله څه ما نه د خبرې نه کېږي، زه څنګه وایم خلکو ته څنګه پیغام ورکوم. نن یې ما څه خبرې کولې څه ما د خپل کور والا مار ته نه پرېږدي که نه اوس به ما وخت ته ځان مړ کړی و. ولې چې کله یو غیرتمند انسان ویډیو ته کېنوي که نه وکي نه هغه ته داسې دی لکه هغه بدن نه ته غوښې بېلوي. نه دا زندگی دی. زندگی کې انسان هر خیل ته وخت راځي، هر خیل ته تکلیف راځي. نه دا ویډیو د زه سپیشل خپل امینې صاحب ته کوم څه نن خدای تا نن لوی مهربان شو، خدای یو بل سیټ تا ته تېر کړلو. دا ټولو کورمېوالو تا ته سترګې دي، تا ته یوه تمه دی چې یاره نن به مو اواز واوري. نه انشاءالله ما امید دی مولانا چې تا ته دا ویډیو در ورسېږي. زه تا ته دغې ویډیو په ذریعې یو سوال کوم، ګزارش درته کوم. امینې صاحب ما دې نه مخکې ډېرې ویډیو کړې وې او شکر الحمدلله ډېر یتیمانو غریبانو مدد کېږي. خدای دې بوله سمام ایمو مسافران وروڼه آباد لره، خوشحال لره. اول خبره دا امینې صاحب چې ما کومه د سید عبید حسین ویډیو کړې وه، تا ته ما ګزارش وکې کړی و، سوال وکې کړی و. او بېګاه ما یوه داسې غریب انسان چې هغه خونې کې دومره غوټه بیماري پرته دی، هغه د قسم کوي که نه زه تاسې خپله ورتلی شئ هغو کور ته چې هغه نه تقریبا 15 लाख روپۍ سود وختی دی. دا ته پوهېږم خدای دا کوم ډول مخلوق خدای پیدا کړی دی چې وی انسان خونې کې جنازه پرته وي چې هغه تا ته دیر شي سوال زري درته وکړي، ته هغه ته بیا په سود پیسې ورکوي او چې هغه پیسې بیا تا ته ریټرن کړي، ته ته نه سود واخلي. هغه نه به ته څه کوې هغه بحث کې زه نوره نه څم، هر سړي ته ښه پاتې دی. خو بس امینې صاحب زه سوال درته کوم، ما به ته ښه پېژندې، ما خو ته بیکګراونډ نه به پېژندې، زما تره، زما وروڼه، زما ټول خاندان، خاص طور باندې زما پلار او زما تره ته څه ښه نستی په څه دی، ته به ما خاندان نه ټول ښه پېژندې. زه تا ته خپل ذاتي ځان دپاره سوال نه کوم. زه نن تا ته چې د کومې 3 جنازې د زموږ کورمېوالو ایښي دي که نه، داسې وایه چې دا جنازې کې پرتې دي. سید عبید حسین یو دا غیرتمند ملي خیل قوم والا چې کوم تعلق د لري، دا یو دغه کس
زنانې ښځې جنازه او ته پرته دی پښتو کې مې څه ترخیب ولې واس اوسه نشته پلیز امینې صاحب ته دغو باندې ضرور لږ داسې رحم وکړه لږ داسې پامنې وکړه اوس د کوم مشکل کې دوی ګرفتار شوي دي دغه مشکل نه څه نه څه ته دوی سره هیلپ وکړه نو که دغو غریبانو سره او دغو په دار بدار حالاتو کې چې کوم مبتلا کسان دي که نه زه دغې ویډیو په ذریعې ته سوال کوم که ته دغه سره مدد وکړو هیلپ ته وکړو چې د کوم سیټ ته میلاو شوی دی کیدای شي مولاد بوله سیمام ته ته دینه کولی سیټ دیر کړي دینه ته خدای نوره ډېره غوټه درجه دیر کړي نو انشاءالله د پیغام به خامخا ته رسیږي ما غیرتمن وروڼه به ته خامخا رسوي بس امینې صاحب مو ډېرې زیاتې ویډیو وکړې او ډېرو زیاتو یتیمانو غریبانو مسکینانو اواز مه خپلو غریبانو وروڼو ته ورسولو چې هغه بهر ملکو کې دي موږ سره د ډېر هیلپ کوي خدای دوله سیمام آباد لره نو انشاءالله امینې صاحب زه امید لرم چې ته چې د کوم ارزونه مو تا ته وکړل چې د کوم کسان ما ته د ویډیو کې روبرو کړلو انشاءالله دوی به سبا ته بھرپور مدد کوي هیلپ کوي او زه امید لرم هغو کورمیوالو غیرتمنو نه چې هغه بهر ملکو کې دي خدای خوشحال آباد لره هر ټایم بای ټایم د موسی د هر یتیم هر غریب هر مسکین آواز واوري هغوی سره مدد کوي انشاءالله هغوی به دغو کسانو سره بھرپور مدد کوي نو بس به اخري کې سوال کوو چې رب الجلاله د عظیم شان کې چوکا مو سره مدد کوي هیلپ کوي خدای ته هغوی په خپل حفظ امان کې لري آباد لري خوشحالي لري او داسې تکلیفونه داسې دار بدار وریځو نه هر د علي منونې وساتي خاص طور پر د هر یو مسلمان داسې درد داسې تکلیف داسې مصیبت نه وساتي چې هغه یې سپورټ نشي کوی نو وروڼو ډېره مننه آباد اوسئ خوشحال اوسئ د ما طرف نه تاسو ته ډېر ډېر سلام وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته